د چا پیټرول ګران شوی خدای بنده چې د اخلاص شو دا په 1500 شي د اسلام دشمن د پاکستان دشمن د دین دشمن د ګیری دشمن د پګړۍ دشمن د جماعت دشمن د مدرسې د دشمن د فتنې نه الله خلاص کړي مړه په 1500 به وراچو نه به چلو دا د دې يهودي او د دې قادینی جنډ څنګه پاکستان الله بچ ک کېږي به مړه دغه صبر اکاګ تاسو د ګرانۍ څه غم دی تو خو پس خاتونو کې په تیار ناستې او پس خات کې د سنډا صابون تا ته ملاویږي تا نه څوک پس خات کې د سنډا صابون واخلي بیا به یې پته ولګي چې مهنګایي څه ته ویلی کېږي او ته د مهنګایي نه څه خبرې ته خو چې کوم دی په تیاره تا ته وظیفې راځي او خپلې خېټې ته یاچې د دې خبرو نه نه خبر په نکاح باندې بیا 5-6 روپۍ اخلي په تعویز باندې بیا 5-6 روپۍ اخلي د جمعې چاندې بیا اخلي امامتۍ تنخواه د عوامو نه بیا اخلي دا ټول د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې حرام دي دا تنخواګانې اخیستل او تا د اله پته د مهنګایي قدر درشي ته بهر روزه او ټاټکې په سر باندې کېږي او په دې ګرمۍ کې چې کوم دی بره او ښکته کوزېږه بیا به درته پته ولګي چې مهنګایي څه ته وایي او بیا به زه ومنم چې ته د فضل الرحمن اوازونه وکړي چې مولانا صاحب زنده باد او مرداباد بیا به دې پته ولګي مخکې خو به تاسو چغې وهلې چې مهنګایي ده او ګراني راغلله او مرتد او کافر او یهودي ناست دی اوس خو ستاسو هغه امیر المؤمنین راغی مولانا صاحب راغی او خوا کې ځان سره مولانا صاحب هم کېنولي چې نوم یې نه اخلم تاسو ملایان ښه پېژنئ چې میکف یې کړی وي او ستاسو امیر المؤمنین مولانا صاحب ته په اوږه باندې سره میښی وي هغه کوم اسلام قایم کړ آیا دې ته اسلام ویلی کېږي د دې د وجې نه سعید ابن مسیب رحمه الله د داسې درباریانو ملایانو په باره کې ویلي وایي کله چې یو ملا هغه د باچایانو خواته ورځي او هغې سره ناسته پاسته کوي وایي فاحذروا منه فانه لص وایي د داسې ملا نه د داسې درباري نه ځان وساتئ ځکه فانه لص دا غل او ډاکو دی دا انسان سعید ابن مسیب رحمه الله وایي او الله رب العالمین د داسې ملا په باره کې چې هغه کله درباري شي او دنیا طرف ته مایله شي الله رب العالمین وایي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب الله وایي چې کله یو ملا هغه دنیا طرف ته مایله شي او د خپل خواهش پسې روان شي نو الله وایي فمثله كمثل الكلب د داسې ملا مثال د سپي دی الله ورته سپی ویلی دی او رب العالمین وایي كمثل الحمار الله وایي د دې مثال له خر دی لکه د خر د پاسه आटा इतना महंगा हो जाएगा मुझे लग रहा है कि जमाना आएगा कि लोग बच्चियों को सोने की जगह आटे के जेवर बना के दें आटे का टीका आटे के बूंदे आटे की रिंग्स फिर बड़े फख्र से बताएंगे बच्ची को 5 किलो आटा दिया है